مور چې چاته خیره کړې ده تباه ګرځي. زمونږ د دې دین پر علماو کې لوی عالم تیر شوی دی ابن القیم، حافظ ابن قیم رحمه الله، یو کتاب یې لیکلی دی کتاب الروح. هغې کې عموما د قبر او د روح او د آخرت بعضې ډېرې ښې مزېدارې خبرې لیکلې دي. دې لیکي دا ابن القیم وایي چې زه یو علاقه کې روان وم او یو سفر، او بصره کې، بصره نن سبا د عراق په ښارونو کې یو ښار دی، بصره کې مې یو ځای کې دمه وکړه، هلته یو ګودر و، د هغه ګودر په غاړه یو کلي و، او هغه کلي سره یو مقبره وه. مونږ هلته کې دمه وکړه، وایي په مقبره کې یو قبر و چې د هغې نه د خرې اواز راوچتېده. خره چې سینګ برړېږي که نه، او خره چې څنګه هغه شڼېږي او د هغې کوم اواز دی، وایي د هغې قبر نه د خرې اواز راوچت شو، سبا ته بیا راوچت شو، بل ورځ ته بیا راوچت شو. ما وایي که دا چېرته دلته خره ده او دا خره چغې وایي. خو چې ما اندازه واخېسته نو هغه اواز په هغه مقبره کې خره او خره نه و، او دا اواز مې واورېده. وایي دا کلي د خلکو نه مې تپوس وکړه چې دا څویمه ورځ ده او دلته کې زه د خرې اواز اورم دې مقبره کې. ما خدا ګمان وکړه چې ګنې دې مقبره کې به چېرته خره وي یا خره به وي، به چغې وایي. نظر چې مې وکړه نه خره شته نه خره شته نه کوچا نشته. یا خلکو وخندل چې دا د اواز د دې قبر نه راوځي، او دا روزانه دا اواز د دې قبر نه راوځي. دا مړی چې کله ښخ شوی دا اواز کېږي. نو چې دا ولې؟ وی دا یو ډېر بدبخته سړی و، او چې مور به یې کله هم خبرې کولې نو دی به مور ته په کنځلو شو او ورته به وی لکه د خرې غوندې مه برړېږه. مور ته به وی لکه د خرې غوندې مه برړېږه. اوس هم بعضې خلک مور ته وایي خرې غوندې برړېږي، د خر په شان برړېږي. نو مور ته به همیشه دقه ټکې وي چې مور به کور کې لږه مواد اوچت کا، نو ده به دې هلک به ورته وایي چې مور ای خرې غوندې برړېږي. وایي بس دې چې کله مړ شوی دی مونږ ښخ کړی دی نو روزانه دقه اواز مونږ اورو، قبر نه راوچتېږي. ګوره دا اواز خو دا بار مخلوق اوري، خو معلومیږي دا چې الله په قبر کې هغه سره د خرې معامله اوس کوي. اوازونه چې کوي اسې نه کوي، خو دنه پې عذاب شروع دی، دنه پې د خدای قهر شروع دی. او مور ته چې په کم سپک نظر کتلی دی او مور ته کم سپکه خبره کړې ده، الله هم هغه سپکاوي ورته په قبر کې مقرر کړي. مور عجیبه شی دی جی. مور چې درته خیره وکړه، حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي یو څو دعاګانې خدای قبلوي. یو په هغې دعاګانو کې د مور او پلار دعا ده د بچي دپاره غایبانه، چې مور او پلار نه ته بار اوځې او هغې درته لاس اوچت کړي چې خدایه بچی مې لاړ او په خیر یې واپس راورسې. دا دعا خدای پاک قبلوي. خو دا کله مور او پلار دا دعا کوي، دا هله کوي چې ته پې په دوا نه فارغ ست شي، چې ته د مور او پلار نه ورشې چې بیبې مورې روانیم دوا راته وکړه، نو مور خوشحاله شي، زوی خوشحاله شي چې ګوره بچی ماله راغی. نو ته به بارې او دا مور به در پسې لګي دعاګانې به کوي. او که چېرته به دوا نه فاتې رخصت نه شو نو سپېرې چې واپس کور ته راشې، نو بیا لومبې ښځه پرېږده، بچي پرېږده، مور نه ورشه، سلام پرې واچه، السلام علیکم، په دې ستا نه څه لاړل؟ نه دې پې عزت کمیږي، نه در نه په دې پیسې دي، نه پې ستا ډوډۍ کمیږي. مور به خوشحاله شي، زړه نه به یې دعا وځي اوهو دې بچي ګوره ښځه پرېښوده، زوی یې پرېښوده او دې دا دې ماله راغی خو مې سلام واچو، او که دا دې ورته وایي چې مور یا بیبي څنګه طبیعت دې څنګه دی، لا به خوشحاله شي، زړه نه به دعا وخېږي. هغه کار وکړه چې په هغه کار د مور زړه وګټې، هغه کار وکړه چې په کوم کار د مور د زړه نه دعا وباسې، هغه کار مه کوه چې په کوم کار د مور د زړه نه خیر وباسې. زمونږ د دې دین په دې کتابونو کې یو لوی عالم تیر شوی دی، علامه زمخشري، تفسیر هم د قرآن شریف لیکلی دی، لوی تفسیر کشاف،
غټ تفسیر لیکل دی پر خپل ګوډو انسان د خامخا سو ګوډو سو شل چاته یو تکلیف نو د خپل واقع په خپل و چې دا په خپل ولې ګوډ شم چا دې تاسو کو وی دا ګوډواله د خپل کله نه دی پیدایشي دی وینا نه زرا کوټه یو مرغې مې نیولې و مرغې مې ونیول او هغه مې بند کړه پنجره کې مرغې به بار زور کو مان پرې خو دا مور راته بچی دا مرغې پرې ده تا چې څوک په جیل کې بند کی په پنجره کې دی بند کی ته به خپه کې به خوشاله ستا بچی چې څوک په پنجره کې او په جیل کې بند کی نو تب ستاسو به خوشاله کې خپه به دا مرغې ده پرې کې ده زرا کوټه ما کشر نو ما دا چلو چې هغه مرغې ته مخ په تار واچو او پرې به خو دا تار ملاس کې نیولې دی اوس هغه چې دا مرغې اوس بر زور کوي او ما خپې پورې تار تړلې دی زه نه پرېدم دا پرو یو مخ په پورې تار تړلې وی ما نه تار خلاص شو وی چې خلاص شو دا مرغې لاړه والوته په یو سوړه نه وته زه پسې ورو ختم وی چې ورو ختم هغه تار مې راخکه چې دا مرغې بار رو باسم مرغې خو دنه کلکه وه اخو نه راوته نو ما دونه زور ورکو چې دا مرغې هغه پوټینې هغه ماشوم خپه مې وله ماته کړه خپه مې ترې راویستله او مرغې دنه کلک پاتې شوه وی چې مور مې وکتل چې د خدای نیکبخته مرغې له دې خپه ماته کړه دا د څه ظلم وکړه د خدای ظالمه نو ما ته مور خیره وکړه چې خدای دې ستا د خپه ماته کړي مرغې له دې خپه ماته کړه خدای دې خپه ماته کړه خپه شي کنه انسان دی او زمونږ دین هم دقه وی چې په مخلوق باندې رحم کې ظلم به نه کې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې په مخلوق باندې رحم نه کې په بخاری شریف کې حدیث دی یو ښځه په لاره روانه و ډېره زیاته ګناهګاره وه ډېره ګناهګاره او یو کوي ته اوبو ته تږې شوه نو د کوي غاړې له ورله چې ویې کتل نو په کوي برقه نشته نو دې ښځې خپله موزه وویسته او لوپټې پورې وتړله او اوبې پکې راوویستلې هغه اوبې وڅکلې چې ویې کتل نو یو سپی دی د کوي دا خټې خوري د تندې د لاسه دومره تږې دی دا ښځه وایي وی زه چې څنګه تږې ومه او تکلیف وراته معلومیږي دا چې د سپي ته مغه تکلیف رسېدلی دی دا هم جوړ د تندې نه ډېر تنګ دی نو دې دوباره موزه ورښکته کړه او په هغه موزه کې اوبه راویستې هغه سپي ته چې د ډنډوکې کې واچولې هغه سپي اوبه وڅکلې نبي علیه السلام فرمایي وی د هغه سپي باندې چې هغه ګناهګارې ښځې کوم رحم وکړ د هغې په برکت هغه ښځه الله وبخله صحابه ورته وی مونږ ان لنا فی البهائم اجرا وی په حیواناتو کې ثواب شته نبی علیہ السلام او فرمایل او فی کل ذات کبد رتبت په هر جمدشي کې اجر ستا ثواب شته چې رحم پې وکړې او همدقه بخاري شریف کې حدیث دی چې یو ښځه مې ولیدله په جهنم کې مې ولیدله او پیشو ورپسې نښتې و چکونه پې لګول او دا ولې وی پیشوې ساتلې وه ګیره کړې وه نه په خپله ډوډۍ ورکوله او نه پرې خوده چې ځان له څه خپله ښکار وکړي او څه حشرات د ځمکې او څه اخري او ځان پې د لوږې نه بچ کړي نو هغه پیشو د لوږې مړه شوه د هغې پیشو بېرحمۍ کې هغه ښځه الله دوزخ ته دننه کړه او هغه پیشو یې پې مقرره کړه چکونه پې لګوي رحم به کې بهر کې وی مور راته خیره وکړه چې د دې مرغۍ خپلې ماته کړه ظالمه خپلې ماته شه وی خیر سبق مې ووی طالب شم عالم شم یو ځل په اس باندې روانم او اس له مې منډه ورکړه وی په اوچه ډاګه ځمکه اس را پرېوته د اس دا مخکنۍ خپې لاندې ځمکې ته لاړې او چې کلک شو زه ترې لاندې پرېوتم وی چې پرېوتم خپه مې ماته شوه اقه خپه مې ماته شوه چې د مرغۍ ما کومه ماته کړې وه او د دنیا علاجونه مې وکړل ټیک نه شو دا ولې دا د مور خیره نو مور کوشش کوه بعضې سپېره خلکي دته دا مور د نظر نه یو نوکره ښکاري دا مور ورته یو وینځه ښکاري دی په خپله نشه کې د مور پروا نه ساتي دی خو په نشه کې دی وخت کې بچی دا او ښځه دا او مال دی او دولت دی او موټر دی او جایداد دی او کارخانه ده او منډې او ترډې دي مور ورته د نظر نه اسم نه ښکاري هېڅ نظر مور ته نه ګوري دې وخت کې خو دې په جوش کې دی لیکن الله خو هر څه یې نه که نه
زمانہ خو تیریږي کنه داسې به خرستو راشي چې بیا بس د مور که په خولې سونه وي خو د زړه نه خو خفګان اوځي کنه ډېرې میندې وي نیکانې ښځې وي په خوله باندې خیره نه کوي بچو ته خو زړه یې درد وکړي زړه یې خفه شي او الله خو د انسان په زړه باندې هم خبردار دی یو سړی نیک سړی و ډېر نیک سړی و حج د بیت الله لته مور ورته وی بچې مزه حج له زه محتاج یم زما خدمت به څوک کوي وی ښه مورې ټیک ته نه به ځم کال له بیا اراده وکړه چې حج له ځم مور ورته بچې زما د مرګ ورځ شپې تېرېږي او سخت کال دی حج له مزه کال له به لاړه شي پروا نشته بعض علما وایي چې حج واجب دی علی الفور نه دی علی التراخي دی خیر دی که یو کال یې ونه کړي په بل یې وکړه که نه په بل یې وکړه اگر چې بعض علما ورته واجب علی الفور وایي چې زر یې کوه بل کال ورته بیا وایي ای بچې ناجوړی او زه بیماری ما او چې زه مړه شم نو بیا ځکه نه که ته ما نه لاړې ما یوازې چا ته پرېږدې زما خدمت به څوک کوي دا ته به یا مرې یا به نه مرې دا څو کاله وشو چې ستا د وجې د حج نه پاته کېږم خپل کار کوه لاړ جي حج له روان شو پخوا خو به قافلې وې په قافله کې روان شو یو ځای کې یو ښار کې قافلې دمه وکړه یو ښار سره خوا کې یو بانډه کې او چې څنګه یې دمه وکړه نو دا خلک لاړل چې زمونږ به ښار کې سودا مودا به وکړو قافله روانه ده دې کې چا نه چا غلا کړې وه چې غلا کړې وه خلک ورپسې وو هغه غلطې جومات ته ننوت جامع مسجد ته دا خلک ورپسې دي اوس دا سړی چې دا د مور نه بې اجازته روان دی دې غریب جومات ته تللی دی په نفلو نیت یې تللی په نفلو ولاړ دی نفل کوي مونځ کوي هغه جومات ته ننوته خلق ورپسې دي چې دقه غل دی رونیسئ خلق هم جومات ته ورننوتل غل ته په ډله کې ځان غیب کړ او خلق نیغ رالل او دقه سړی یې کلکونې وویل غلا کې او دلته د نفلو نیت تړلی دی هلته د مونږ نه غلا وکړه او دلته په نفلو ولاړ عجیبه لوبې کې دی ورته قسمونه خوري که ما غلا کړي نه اوس مونږ ونه لیدې د هغه ځای نه دې رامنډه کړې او په جومات را ننوتې او لا په منځونو درې دې سپېره او خلک بیا د داسې سړي خبرې ته کم ځای غوږېږدي غرض او غروض ابل لاور کې چې هغه یو ځای کې کم دی هغه دماکه شو په هغه دغه باندې په هغه هندوانو باندې چې دماکه پې شوله عیسایانو که څوک وو نو هغې پکې یو دوه کسان غریبانان چې ته په لاره تېرېدل هغه یې ونیول او پولیس ته خلاصول او هغوی نه پرېښودل او جمدي او سوځول پته ولګېدله چې هغه غریبانان په لاره باندې تېرېدل د یو چا سره څه قرضه وه هغې پسې ته او بل څه اوګری پسې روانو هغوی چغې والې چې مونږ خو نه یو که نه یو په دې لاره تېرېدو نه وایي ته پکې پولیس ته اخلاص کړل هغې دونه زورورو جلسه جلوس چې پولیس د لاس نه یې واپس واخېستل او اور یې پې بل کړ او ویست جمدي وسوځول زمونږ خلک خو بیا سوچ نه کوي که نه بې سوچه کارونه کوي دقه لوبه وه هغې ډېره ونیوه او دې د خدای بندګانو قافلې والا نه تپوس وکړې زه خو روان یم د بیت الله حج له په دا قافله کې دی جماعت ته منزل عالمه منځ کوم په دې جماعت کې وی نه که نه همدقسې خلک په دې پیسو اجونو له ځي که نه غلا دې وکړه مونږ ونه لیدې سړی یې په مخه نیغ بوته لس نه دوه نه درې نه لس نه شل ګوان او نیغې قاضي ته مخکې کړه چې همدا سړی مونږ ولیده چې د هغه نه یې بټوه وواله او منډه یې کړې او جومات کې مونږ په مانځه بیا دې زمونږ راوستو بس قاضي فیصله وکړه وی دا لاس وله پرې کې دا ښې لاس او په خرې سور کې او چغې ورپسې په دې ټول بازار کې وګرځوې او چغې وهې چې څوک هم غلا کوي دقه به یې سزئ او دا لاس وله دې سټ سره اویزان کې دا پرې کړی لاس بس جلاد راغی لاس یې ترې پرې کړه او چې پرې یې کړې غاړه کښې ورته اویزان کړه او په خرې سور کړه او بازار کې ګرځئ او چغې وایي خدای مو بخا چې څوک غلا کوي دغه به یې سزئ دغه انجام چې چغې والې دا سړی خلکو ته وي چې معامله یو چغې ته پرېږدی که نه تاسو چغه وښئ چې زم پکې یو چغه ووامه نور خو زما خبره تاسو هسې ونه منله هغې ویل لکه پرېږدی چې دا دې څه وایي ده به لاس اوچت کړ ای خلکه چې څوک مور په کور کې ناجوړه پرېږدي او د اجازت نه بغیر حج لدي نو دغه به یې سزئ مور دا مور ازار والے اسے مور نشتا غلا ما نه ده کړی غل بل څوک و تمام اسې ګوته یې ښودې ده خو بس ما ته د خپل کړي سزا میلاو شوه ما مور دا قصې پرېښوده
بے یار و مددگار زه د مور لاسونه ام لاسونه مور زمانه بغیر نو دسماتی لتلی شي نه ډوډۍ لتلی شي زه لاسونه ام لاس تر عالم دی خوانه خدای مانم لاس کټ کړم د مور هزار والا او بخاری شریف کې برتا یو روایت د بخاری شریف بوي یو سړی ډېر نیک سړی جوړیج نومیو په مانځه ولاړو مور ورته आवाज کوي یا جوړیج جوړیج دلته راشه دې په دې ولکه سوچ کوي چې خدایا یو خوا مې رب دی اللهم صلاتی و امی منز دی بل خوا مې مور ده منز وکم اکه مور لور شو مور بیا आवाज کوي یا جوړیج جوړیج دلته راشه دې بیا په لکه سوچ کوي چې یو خوا مون دی بل خوا مور ده او ته بیا आवाज کوي جوړیج راشه نیک بخته منز خو رستم کولی شي کنه مختصر کوم منز غسانه خبره مختصر صورتونه وای سلام وګرځاو منځو که خیر د مانځک ممبمس کې مرزا راشه د نر بچی ولا دغه ورکړه خپې ورکړه مانځله چې دا یې خپل کار بکې مور خدای مخ کې دی نو اوس د مور حق د ته خدای وای چې مخ کې دی کنه